السلام علیکم، زه عثمان غنی عثمان ټیکنیکل چینل له تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته د قطر ویزا چل خیم چې آیا تاسو میډیکل چې کله وشي میډیکل کوم طریقه کار دی هغه به تاسو خپل موبایل کې آنلاین څنګه چې کوئ، هغې نه علاوه چې کله تاسو میډیکل کنفرم شي یعنی مطلب بالکل پاس شي، تاسو به بیا د ویزا څنګه چې کوئ چې آیا زما ویزا پرنټ کې ده نه ده، هغه ځای نه آوټ شوې ده نه ده آوټ شوې، انسایډ پروسس یا آوټسایډ پروسس ټوله طریقه درته ښایم چې دا به تاسو په کومه طریقه چې کوئ خپل موبایل کې په ایزي سټیپ باندې چې کولی شئ. راځئ د موبایل سکرین طرف ته سټیپ بای سټیپ یې وګورئ. نو ټول نه اول به تاسو خپل موبایل سکرین طرف ته راشئ. چې کله تاسو راغلی تاسو به دا ګوګل کولاو کوئ او تاسو به دلته ورکئ قطر ویزا چیک، یعنی تاسو به دلته ورکئ قطر ویزا چیک آنلاین. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه شان انټرفیس راشي. تاسو دلته ښایم چې آیا تاسو به په کوم باندې کلیک کوئ. ټول نه اول به تاسو نمبر 2 باندې کلیک وکړئ. نمبر 2 باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو چې ښایي دلته به تاسو ته مکمل دا طریقه ښایي چې تاسو به خپله ویزې میډیکل څنګه چې کوئ. نو دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو تاسو ته به دغه شان انټرفیس راشي. تاسو ته وایي سلیکټ لینګویج، تاسو به دلته نه اردو هم سلیکټ کولی شئ، عربي هم سلیکټ کولی شئ، انګلیش هم سلیکټ کولی شئ. دلته تاسو ته وایي کنټري، کنټري کې ما ورکړل پاکستان. پاکستان انټرفیس نه دغه شان اوس کنټري کې ما ورکړل پاکستان. اوس تاسو دغه شان انټرفیس راغلو. دلته تاسو ته وایي چې هاو ټو بک، تاسو بوکینګ څنګه کولی شئ، بک اپاینټمنټ تاسو څنګه کولی شئ، ټریک اپلیکیشن. مونږ کار چې دی ټریک اپلیکیشن سره دی. تاسو په ټریک باندې کلیک وکړئ. دلته نه به تاسو ته اوس راشي، تاسو ته وایي چې پاسپورټ نمبر یا ویزې نمبر ورکړئ. که تاسو سره پاسپورټ نمبر وي پاسپورټ نمبر به تاسو ورکړئ، او که تاسو سره ویزې نمبر وي تاسو به د ویزې نمبر ورکړئ. دلته زه اوس ورکوم د ویزې نمبر. نو چې کله تاسو دلته د ویزې نمبر ورکړئ لاندې تاسو ته وایي کیپچا، دا به تاسو دې کې ورکړئ. تاسو ته به هر یو سره دغه کیپچا راځي. چې کله دا تاسو ورکړه تاسو به سبمیټ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته راشي دغه شان پروسیجر، دغه شان طریقه کار به تاسو ته راشي. اوس به نمبر 1 باندې هم ټیک راشي چې کله تاسو میډیکل کله چې تاسو میډیکل کنفرم وي تاسو ته به ټول باندې چې دی ټیک راشي. نو دغه طریقې سره به تاسو څه وشي، دغه ستاسو میډیکل طریقه کار دا به تاسو میډیکل طریقې سره به دغه شان تاسو میډیکل چې کولی شئ. او چې کله تاسو په میډیکل کې څه مسله نو دلته به تاسو ته سټیټس کې څه وایي، دې ځای کې به تاسو ته سټیټس درکړئ. دې ځای کې به تاسو ته وایي چې تاسو ریفر شولئ واپس میډیکل ته، یعنی تاسو دوباره میډیکل ته لاړ شئ. نو ټوله طریقه کار به دغه شان درته ښایي. اوس به تاسو بیک راشئ او تاسو به اوس ویزا څنګه چې کوئ چې آیا زما ویزا چې ده هغه کوم پروسیجر کې ده. اوس چې کله تاسو ویزا چې کوئ نو تاسو به دلته راشئ قطر ویزا سټیټس. نو چې کله تاسو د اول نمبر پورټل ته راشئ دلته به تاسو څه وکړئ، ویزا به چیک کړئ. دلته هماغه شان تاسو سیم ټو سیم وایي چې پاسپورټ نمبر یا ویزې نمبر ورکړه. نو دلته زه ویزې نمبر ورکوم. دې ځای کې به د ویزې نمبر ورکړئ. دلته تاسو ته وایي نیشنلټي، نیشنلټي کې به تاسو خپل ملک ورکړئ، کوم ملک سره تاسو تعلق ساتئ. فار ایگزامپل پاکستان. سیم ټو سیم کیپچا ورکړئ او تاسو به سبمیټ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته ماته څه وایي، دلته ماته وایي چې دا ویزا چې دا د ریډي دی فار پرنټ، یعنی دا موږ پرنټ کولی شو. نو سیمپل طریقه کار دی او دې کې تاسو ته ښایي هم چې د ویزې لیمټ چې دی د دې حده پورې دی، یعنی کس چې دی د دې حده دې تاریخه پورې تللی شي، باقي دا ویزا ختمیږي. نو ټول طریقه کار ټول پروسیجر چې دی سیم ټو سیم دی، د تاسو په خپل موبایل باندې آنلاین چې کولی شئ. همدغه شان نور ویډیوګانو دپاره موږ سره اوسئ او خدای په امان.